جناب دا ویډیو تاسو له وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قدمونو کتونکو دا ټیم منګه د چوکاتن په پل باندې موجود یو. نن چې په کومه افسوسناکه او درناکه واقعیا د براول په سیمه کې مخې ته راغله، هغه کې کومه کسان په حق رسېدل دي، تقریبا 9 جنازې دلته راوړل شوي دي. په چوکاتن په کومه پل چې دی مین جی ټي روډ د دیر پېښور چې کومه شهره ده هغه بنده کړې شوې ده. خلک دلته کومه احتجاج کوي، لاشونه په روډ باندې پراته دي. په دې موقع سره دغه سیمې مشر راځه موجود دی. دغه نه پوښتنه کومه بختوره یې چې دا واقعیا څنګه مخې ته راغله او دا مړي څنګه وشو. چې تفصیل دا بیان کړئ. دا مړي د سی وشو صاحب دا غره دا نن څلور ورځې مخکې موږ چې صاحب درخواست ورکړی ای پایر شوی دی. پرون سړی بازار راوته موږ ویل دا ولي صاحب گرفتار نه کا او سار جرګې راغلي دي او ټولې مودې نه دی وشتل. کم خلک چې جرګه مار یقه وشتل دي او 15 کسان دي، 15 ونه ذکر دي او دا کسان وشتل دي، 12 کسان وشتل دي. دا تنازعات دوه کسانو په خپل منځ کې و او د جرګه مار وشته دام باري و نورم باري او د جرګه مار وشته. مړي زما خیال 12 شوی دي او 12 مړي دي او څلو 15 جوبل دي او 15 یار نمونه هو ډیر دي او د څلور 15 نمونه ده. نور د یو شیرین باچا دی، یو د غره د نعیم الله دی، میا پاچا دی، انیف الله دی، محمود خان حاجی صاحب دی، بحر ورجان دی، بهمونیر دی، هارون دی، نجم الدین دی. دغه ډېر کسان دي. تاسو خپل لاشونه راوړلي په روډ باندې میخودي دي، احتجاج کوئ، څه مطالبه ده؟ اوس زموږ مطالبه دا ده چې نن د شپږ کسان نشي کوم چې وشتلي دي دا موږ ته والا کوي. څنګه چې د ماشینان آزاد کړي دغه شل ماشینانو موږ د نن لیسن ورسره راکوي موږ ته آزاد. مسلمانان رونه راغلي خو مسلمانانو دي چې د لک صبر کړی وي او انتظار یې کړی وي د فیصلې، نو دواړو طرف ته به خیر میلاو شو. او بل دا یو مسلمان را لګي د لګي ځمکې د پاره په بل مسلمان باندې ډس کې بل مسلمان وجري. او الله جل شانه قرآن کې فرمایي چې یو مسلمان راولګي بل مسلمانی بغیر د عوض نه او بغیر د سم مطالبه نه بنا حق چې قتل کو دا د ټول انسانیت قتل کو دومره چې هغه نقصان وشو. نو دغه مسلمانانو دومره دغه نه مخکې چې په جنازه کې چې مسلمانان راولګیدل او ډیر مسلمانان ولس کسب چې وفات شو، شهیدان شو. دغه رنګي شپېدویا کس چې هغه په زخمیان شو. په دې تنازع کې چې 12 کسان چې مسلمانان هغه وفات شوي دي او دغه رنګي سبق زخمیان دي. دا ولي د لږ به صبرې د وجنه صبر چې دا ډیر لوی عمل دی او بشیر الصابرین. الله فرمایي صبر کوونکو زما زیره دی، هغه زما طرف نه زیره دی دغه کم کسان په مصايب او تکالیف باندې چې صبر کوي. نو صبر چې دی په مسلمان په داسې تکالیف او داسې حالاتو کې لږ صبر وکړي نو الله تعالی ډیر زیات خیر ورکړي. او لږ به صبر وکړي نو څومره نقصان هغه وشو. علاقه چې د غم زده شوله، مسول خويندې مېندې چې هغه کونډې شولې، ماشومان بچي چې د یتیمانان شو، په کورونو باندې چې یو تندر چې هغه رافریو د علاقه باندې یو تندر رافریوته. څومره چې تکالیف چې هغه رال د بے صبرۍ د وجنه. او حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله فرمایي، بخاری مسلم کې حدیث دی، نبی رسول الله فرمایي دا صبر چې دا نیم ایمان دی. او به فرمایي صبر چې دا زما صادر دی او صبر چې دا د جنت د خزانو نه خزانه ده. او صبر چې نو دا بخشش چې هغه جمع کوي. او صبر چې د فتح او د نصرت سره چې دا د صبر سره مشروط دی چې صبر شي. د بارک یو واقع یو بزرگ دی ابو الحسن السراجی، هغه د عمرې په دوران کې په طواف کې یو زنانه باندې نظر پریوتو. نو هغه زنانه د چې دی وی فرمایل چې دا زنانه چې دا چاته د اوچت خاندان نه دی، یا د چاته بادشاه لور ده یا د بادشاه چې د خزه ده. نو هغه زنانه واوریدل، هغه ته جناب کو تاسو طواف نه پاره شئ، نو به دغه پلان کې چې به زما سره لګ ملاو شي. چې کله دی د طواف نه فارغ شول او رال ورسره ملاو شو، نو ته فرمایي تا د خبره وکړه، خبر دی په سان انداز باندې وکړه. نو وې داسې شکل صورت او دغه نه چې پته لګېدله چې ته د اوچت خاندان سره تعلق ساتي. هغه ته چې نه دا ماته ټول چې ملاو شي د صبر د وجې نه. نو به د خپل واقع ذکر کړل چې زه په کور کې وم، زما چې درې بچیو خاون مې وزوم. نو دغه رنګي مونږ چې یو چیلې را سملول او غم ذبح کولم. نو چې کله په چاړه اولګولې شو، نو زما نور دو بچي یو چې د 15 شپږو کالو د سلورو کالو دا مشر چې د حالاتو ته وکتل. نو دغه چاړه چې درا واخه زمونږ د خیال نو 13 چاړه هغه را واخسته او د کچ ماشوم چې کم سلورو کالو د په دې مړې اولګول هغه چې د ذبح کو. نو دلته کې چې د په تلتق شو هغه ماشوم چې د اوریدون هغه د یری نه تر نه منډه کړه او تختیدو، داسې نږدې ځنګل تر ته منډه کړه.
نو هغه چې کله ځنګل ترته منډه کړه نو دلته کې پلار یې پسې دغه شو چې اسینه دا خو ماشوم دی چې د ځنګل کې ځناورې مات نه کي هغه هلته کې هم دغه شان زمری راغی ماشوم چې دی بل هغې هلته کې مات کو هغې چې دی مړ کو دلته د سړي چې دی منډه منډه هلته چې هغه حالت ته ورغی چې دلته کې یو بچی داسې لاړی بل داسې لاړی هغه باندې څه شو هغه متوفات شو دې زنانه کټوی چې د هغه پخوله او په نغري باندې کټوی چې د کېښود ورته ناسته و دې چې د هغه دیم پسې منډې کړي چې بچی دلته کې یو داسې شو بل داسې لاړی خاون هم پسې منډې کړي نقصان میلاوړ شي او دلته یو کوچ ماشوم بل بچی چې د غېږې ماشوم هغه خاپاړې کول هغه ګرځېدو هغې پرېښودو هغه ماشوم چې د کټوی لاړی هغې ترې لاس ورچو هغه پرې راوړو هغه هم دغه شان شو دغه زنانه ټول حالات داسې چې دی وکتل په دې کې وایي چې یو لور مې هغه واده شو هغې ته چې دا خبر مې چې زما خاندان خو ټول لاړی نو وایي هغه زنانې ته هغې ته مټه شو هغه هم چې دی وفات شول ټول خاندان لاړ وایي په دغه ټولو کې ما وویې چې که زه ډېرې چغې سورې او ژړا او انګولا وکړم ما ته هېڅ هم نه میلاوېږي او زه به چې دی الله جل شانه ذکر کړي چې وبشر الصابرین زیری وکړه صبر زه به صبر کوم نو د صبر د وجې نه الله ماته چې دی دغه مقام راکړی چې بس د الله په حکم باندې چې دی زما صبر دغه ام سلمه رضی الله تعالی عنها د هغې خاوند چې دی ابو سلمه رضی الله تعالی عنه چې دی وفات شو نبی علیه السلام ورته وفرمایل ته صبر کوه د صبر بدله چې ده الله به تعالی ډېره بهترینه بدله درکړي هغوی چې دې نه به ماته څه بهترینه بدله میلاو شي نو هغې صبر کو چې او دا به وایي چې ما د نبی علیه السلام فرمایلی دي چې ته صبر کوه نو وایي د هغه صبر د وجې نه ماته الله جل شانه د نبی علیه السلام په شان خاوند چې دی نصیب کو او زه امهات المؤمنین چې دی هغه وګرځېدم نو محترمو دغه مسلمانانو باندې چې دی دا یو لوی غم چې دی هغه راغلی لوی مصیبت په دغه علاقه راغلی دی د بې صبرۍ د وجې نه الله جل شانه دې موږ کې چې دی صبر پیدا کړي الله جل شانه دې زموږ په زړونو کې د بل مسلمان قدر پیدا کړي او دعا وکړو چې دغه کومو مسلمانانو د خاندانونو باندې غم راغلی الله دې د دې دغه غم چې دی د دې په بدله کې د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نه ور نصیب کړي داسې خوشحالۍ نه دي په الله راو چې د غمونه چې دي هغه پې هیر شي کم یتیمانان دي الله تعالی دې هغوی ته صبر جمیل ورکړي او کم زخمیان دي الله تعالی دې هغوی ته روغ صحتونه چې دي هغه ورکړي او الله جل شانه دې هغوی ته ډېر زر چې دي هغه صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي او الله دې د مسلمانانو په حال باندې رحم